بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه رب زين رب. نو دا دیوان الحماسه کو چې تغټ کتاب دی پوښوي دیوان حماسه لګه پرې اوس پرې کتابونو کې رقم کتابونه چورګ پای کې زاړه کتابونه چې کوم دي کنه په غټ کتاب دی خدا دې لیکلي وي باب من دیوان الحماسه د حماسه یو باب دی دا نو غوډیر شي دی دا حماسه غټ کتاب دی پوښوي نو حماسه د حماسه نه د بهادرۍ خبرې ته ویل کېږي نو بدی کې دا مختلف قصیدې د مختلف شعرا لیکلي دي نو بدی کې ومنګه دا کارونه کو نمبر 1 ومنګه دا کو چې موږ بلې بهر معلومو پای کې ومنګه د اشعار تقطیع کو پوښوي د اشعار تقطیع په کو او بهر به معلومو بیا دریم نمبر کار چې نه ومنګه دا کو چې د دې د هر لفظ ومنګه صرفي لغوي تحقیق وکاو مطلب دا چې لکه دا کوم صيغه دا څنګه او څنګه شو ولې شو پوښوي بل خبره وګړه چې کم به کې سي چې راګه هغه ته د ترکیب ضرورت دی جداغه په ترکیب کو ټول بنا کو چې کم به کې لګه دي چې معنا نه لګي را لګي دای به موږ ترکیب کو د خیر سره او بیا به ترجمه کو او د ترجمه سره سره کچته د تشریح ضرورت تشریح به کو اگر شاعر مبارک از عام خبره وای د اشعار پس منظر لاندې پر اشی کې لیکلو چې دا ورته زویم او چې کم پدې کې نشته جو نه بوي دې خبره باندې پوښوي نه لاولې دا غچ کم د کنه دا وی قال بعض الشعراء بالعنبر اسمه قريت بن انيف بالعنبر چې دا باسه بني عنبر سو باسه بني العنبر سو باسه بني العنبر نو یا وی بني العنبر کنه نو د التقاء ساکنه بني العنبر شو او بیا لډیر کثرت استعمال لو جن دانون د چې بالعنبر ورته ویلېږي نو بالعنبر یو شاعر او قريت ابن انيف دانم یو نو دې قريت ابن انيف چې کنه د چلو چې د زهل ابن شیبان زهل قبيله ده زهل ابن شیبان یو قبيله ده د قبيله والو سره د جنگ جګړه راغله نو د خپل قبيله د بالعنبر خلقونه د امداد غوښتو چې الکه زمانه دي کسانو دیش او خان تختولی دي زمانه دي کسانو دیش او خان تختولی دي نو تاسو زما مدد وکئ خپل قبيله والته یې چې زمانه کسانو دیش او خان تختولی دي زما سو کوي ته منټلی مانا تب خلکو سره شروع جوړانو موږ بستا غم کو قلا راګیره موږ ساړو مدد کوو نو دې لاړو په قبيله بنو مازین پسې او قبيله بنو مازین ته وی چې لکه زمانه دي کسانو په ما باندې ظلم کړل ا زمانه دیش او خان تختولی دي تاسو به زما مدد ونه کوي اي ولي بدلونه کو مدد بدلو نه هغه دغه بنو مازین والده د سره ملګری شول او په دغه زهل ابن شیبان باندې لاړل او دا غوینه سلو خان رسول الله په مقابله کې سو خان رسول سلو خان رسول نو بدی شعرونو کې د قريت ابن انيف د خپل قبيله داغه حج وکي چې زموږه قبيله والده سي مفاد فرق خلق دي چې کله به فائدې داغو مدد کوي چې فائدې نه داغو مدد نه کوي او قبيله بنو مازن ولډ خلق دي او به زوګلټ چې لکه په ما باندې مصیبت ته تکلیف ده نو دا نو چې د کم ځای د کم علاقې خو راځي چې مدد دی وکما نو دی وی لو كنت من مازن لم تستبح ابيلي بنو اللاقي طاطي من ذهل ابن شيبانا دا به بحر بسيط باندې لاندې ورته لیکل لو كنت د هر یو سره دغه لګی لیکلی چې دا رقم بهر نه دی لاندې ورته لیکلی من ثاني البسيط څه ورته لیکلی من ثاني البسيط چې دا بحر بسيط دویم نمبر والقافيه متواتر نو قافيه متواتر دا موږ نه دی ویلي د قافيه باس موږ ان شاء الله کو نو په بحر بسيط کې کمی تفعیلی مستفعل فاعل مستفعل فاعل او فاعل او مستفعل فاعل مستفعل فاعل پوښوي نو اوس ګوره تاسو بخپل باندې درې مستفعلون جوړ کړئ بیا فاعلون جوړ کړئ بیا مستفعلون بیا فاعلون جوړ کړئ بخپل وایو لو كنت من دا څه شو دا دې کټ کوي لو كنت من دا څه شو مستفعل بیا فاعل ماضي بیا لم تستبح ابدي فاعل نو فاعل صح فاعل صح لکه لولنق د بعد بسيط فاعل واستوصل بل کتاب نه مد الکافی تاسو راوړو تاسو ثاني البسيط وی نه په دریم نمبر باندې الثالث والبسيط واعرضه ثلاثه واضربه سته واعرض سوري دريدي ها الاولى مخبونه څه ته وایي
ویم ساکن مګه څه جواب شوی نو یا حاریلا ارما منکم بداهیه لم يلقاها سوقات قبلی ولا ملیک واښوي او ویم به مقطوعي د ضرب مقطوعي کنه نو ضرب مقطوع څه ته ویل کېږي چې دویم متعلق صحیح لکه فاعل څه جوړ شوی فاعل څه جوړ شوی فاعل جوړ شوی او فاعل محول څه ده فاعل ده څه ده نو ګوره لو كنت من مازینین لم تستبح ابلی فاعل نه کنه فاعل نه کنه وسوی بنو لقی مستفعلون طاتمین زو اے بنول دا بس بانول لقی دا بس شي طاتمین طاتمین زهل ابن څنګه مستفعلون شو وره زهل ابن شی باندې بکټ شي زهل ابن شی او بانا دا بس شي فاعل یا فاعل یا سو نو تاسو کنه الثاني مقطوع چې دویم به مقطوع نه دا بس مقطوع به لکه ټول ګره شبانا په اخر کې لانا او بیا ریبل کې په اخر کې بیا دانا هانا سانا بانا وې د ټول په اخر کې فاعلون دي وز دا بل ته فعل کټ کړه بل اذن لقا فقبل وای ما بينس فاعل ما بينس سمجي فاعل اي وذكر بدل لګي چې چل شوی دی ما بينس ته کنه او ما بينسو نو پرې تاسو پرې خاتمه کې وي نو پرې خاتمه کې لګي چې چل شوی دی تاسو یې هغه کار چې هغه لکه په ضرب او په دای کې نه شوی چې دا یو بل مخالف حشو د ضرب د مخالفي او ضرب د حشو د مخالفي فصل موږ نه ولا فصل او غایه چې موږ ویلو فصل چې د خپل عروض نه مخالفي نه هغه په حشو کې هغه تبدیلی چې حشو او د عروض د خپل دی یو بل مخالفي نو هغه د فصل وای کنه او چې دوانه په یو بل د ضرب او حشو د یو بل مخالفي د سیاحت او د اعلال په اعتبار سره نه سوې غایه ورته پوښتنه به معنی او دغه شان دي دې بیت نمونه پرې کې بلکا موږ ویلو چې مسرع چې پای کې څه شوی تسریع پرې کې نشته تسریع غادي ته وي چې د ضرب دغه سره برابر کې عروض د ضرب سره برابر کې دا پکې نه الګه پوښتنه به معنی الګه پرې خبره باندې پوښوي نو پرې کې دغه فصل او غایه شوی نه دی ونه د امید به پکې کټ شوی دی نو اذن لقا مستفعلون اذن لقا مستفعلون اذن لقا بما او مستفعلون په اوله تفعیله کې چې کوم تبدیلی شي د سوې په اوله تفعیله کې چې د څه تبدیلی شي چې هغه خو ناروي ابتدا ویلې ابتدا واښوي ابتدا نو غوړه پدې کې اذن لقا پدې کې د بهم ساکن جندا د څه خبر بګی چره اذن لقا مبینس ما بینس ری معشرون خشن فعل عند الحفي ذاتئ ذو لوثة لانا فعل واښوي بیا قوم اذش وس بخپل من تاسو وایي مستفعل فاعل او بیا مستفعل فاعل فاعل فاخره کې سره فاعل لو كنت من مازين لم تستبح ابلي بنو اللاقي قادي من ذهل ابن شيء دا ګوره چې کوم ځای کې تفعیله کټ کی باندې کې تاسو سکته کوي ما دا وکړي لو كنت من مازين لم تستبح ابلي بنو اللاقي قادي من ذهل ابن شيء بانا اذا لاقى ما بنصر معشار خشون عند الحافي ذاتي ذو لثات لانا قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووهدانا
وای بچغا في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجلون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن ساعة أهل السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم نه په دې معنی پېښته سواهم من جميع الناس انسانا ورته بهم دی وی کنه نو تفعیل نه جوړیږي فلیت لی بهم قوما اذا فلیت لی بهم قوما اذا ركبوا شد الاغارات فرسانا وركبانا او باخر کې بیا بار وای مستفعیل فاعل مستفعیل فاعل ها پوښښ به معنی نو لو كنت من ماذن لو كنت کچرتی ویزو کان فعل ناقص ده تو ضمیر الاسم ده لو كنت من ماذن کچرتی ویزو د قبیله بنو مازین نا کچرتی ویزو د مازین قبیلینا لم تستبح ابلی استباح يستبيح لم تستبح پاتې کېده لم تستبوح تستبوح ده تستبوحو پوه شوي چې کله په لم داخل شو نو د لم د وجه نه د حاسش ولا ساکنه شولا لا حاسش ولا و زم په یا باندې سق په واو باندې ثقيله ده نو دا زم حرکت مو ما قبل ته نقل کو پوه شوي نو التقاء ساکنین د واو نه مخکې چې کسره بدله شولا د میزان قاعده د وجه نه واو موږ په یا سره بدل کو لم تستبيح ته جوړ شو د التقاء ساکنین د وجه نه یو ورته لم تستبيح پوه شوي لم تستبوح وزن لم تستفعل او صيغه سره واحد مؤنث غائب مباح غنل لم تستبح ابلی کچرته زده قبیله بنو مازین نوې نو دی قبیله بنو مازین به زماغه او خان حلال نو غنلی مباح به نو غنلی بنو اللقیط دي چا بنو غنلی الګه نه لم تستبح دا فعل او بنو اللقیط دي چا بنو غنلی مباح بنو اللقیط دي د غرزیدل خزې زامنو من زهل ابن شیبانه چې د زهل ابن شیبانه له لقیطه ویلګي هغه غرزیدل خزې خلک سپکه خزه د سپکه خزې زامن یا اللقیطه د دین چې نه نسب مراد ده بنو اللقیطه دا نسب ده لکه د مور د نسبت شوی ده او یا د لقیطه دلګو دا ټکه لقیطه نه ده په نور نسخو کې شقیق علی کړه بنو الشقیق علی کړه پوښوي نو لو كنتم من ماذين لم تستبح ما دا وکړه تاسو په سبا ما دا وروي لو كنتم من ماذين لم تستبح ابلی کچرتی وې زده قبیله بنو مازین نو زماده او خان با حلال نو غنلی مباح بنو غنلی چا بنو اللقیطه من ذول ابن شیبان د ذول ابن شیبان دا غورځیدل خزامنو الګه پوښوي به معنی چلو